ما سره چې څوک په نقشبندي کې دي دې ته لږ پام کوئ. د دې دا طریقه دوه طریقې دا دي چې داسې څه مریض وي، بیمار وي، کور کې څوک دم دواله مریض لري بوځي، نو د دې یو طریقه دا ده چې ته به دا مرض خپل ځان ته راغونډ کړي او بیا به یې وباسې. دا مه کوئ. اگر چې دا زموږ کتابونو لیکلي ده، دا کله ناکله پاتې شي په وجود کې، دا ما سره یو ځل شوی پاتې شي په وجود کې. نو موږ داسې چلو کوو چې کله ناکله داسې کاڼې کېدو، کله ناکله داسې شنه غوندې لخته کېدو، او هغه مریض ته داسې توجه کوو. توجه دا چې یا الله پاکه د ده دا مرض د ده نه راوباسې، زه د سر نه شروع کوم د مریض او داسې راوباسې، او یا الله پاکه د ده دا مرض پوته او بیا د خپو ته مې ورته داسې چوکه غوندې ایښوي، خو هغه چوکه به بیا نه رالی ګورې. هغه چوکه چې چا راواغسته هغه د مرض او د جراثیمو ډکې دي، ملا ته په خپله باندې بیا ځي. زمونږ ملګري پیږي زه یې داسې په کپړه باندې راوالم، او چې تنور لګېدلی وي ور ویچوم، او چې تنور نه وي چېرته اوبه وي یا داسې لرې ځای کې چې د انسان وجود ورسره ونه لګي، نو دې ته مونږه توجه د رفع د مرض وي. او چې هر کمال کې هر فن کې کمال پیدا کې دا ډېره ګران، نو ته به په یو شي باندې مراقبه ډېره کوې، هغې ته څه وایي؟ لطیف اخفا. لطیف اخفا د چا د قدم مبارک ته لاندې ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم جامع الکمالات دی، او دې لطیفه کې فیض هم د الله د طرف نه د شان جامع نه راځي. نو چې فیض هم د شان جامع نه راځي او په داسې انسان مبارک باندې راځي چې شان جامع دی، د ټولو نه اعلی ترین انسان مبارک راغلی، ټول صفات پکې دي، نو تا کې به الله تعالی علم هم در الله درکوي، د علم سره مال به الله درکوي. ښه شی دی، بد شی نه دی، خو حلال. د غریب مولا په خوله څوک کلمه هم نه وایي. ګورې اسدالله کله یو ځای منډه او کله بل ځای منډه او کله بل ځای. دا چې اوس زمونږ پیر صاحب مبارک مالدار او دلته استاد دوه ګډانه لال کړي وو که نه، او دې بوډاګانو د خو شا ګوان کې دا پوزه راښکلې وه، دا ریډار دی د بوډاګانو، او که نه دا ریډار دی، او که لا دې میخ حلاله کړې وه، نو یاره دې ځای کې به د قدم دی ښودو ځای نو هلکه وایه او به تاسو وایه که کوم مړي کې چې خیرات نه وي نو خلک دا کنځله وینا کې روان خدای دې غر کې هسې یو کړه تباه دې شي مخ یې تور نیولی، او وایه که چې کوم دو مسته غوښه درته ملا واچوي، یا الله پاکه ته واړه جنت والا ورکړي، او خلک خوشحاله را روان وي. ولې د انسان تعلق د چا سره دی؟ د ګېډې سره دی. چې مولام په ګېډه موړي او جان سپینګري په ګېډه ماړي نو دوا ډېره کوي. نو چې تاسو یو میخ حلاله کړې وه یا یو غوا دې حلاله کړې وه، نو دې ځای کې به د قدم دی ښودو ځای نو سلمان. نو وجه څه شي راغلی؟ د غریبتیا ده. چې غریبتیا ده نو الله دې د ښکلي ښایسته مزېدار حلال مال درکړي. نو ما یو ټکی ولګاو ښه چې علم هم دله درکړي، حلال مال هم دله درکړي، د هغې سره په دې علم باندې تصوف هم دله درکړي، دماغ دې هم ټیک راغلي، وجود دې هم ښه د بیمارو نه پاکي. نو دې ته څه شي وي؟ انسان الجامع، انسان الکامل. دا په لطیفه چا سره راځي؟ لطیف اخفا سره. او بیا په دې ټول وجود باندې کله ناکله مونږ ذکر کوو، مونږ ورته نفس وایو، او بیا وروسته د هغې نه پس قالب. نو د انسان د دین او د دنیا خیر د څه سره تړلی شوی دی؟ دا د ذکر سره.